طاهر لالا کوم چې پښتانه د لالا په نوم باندې یادوي، ولې د لالا په نوم باندې یادوي؟ ولې ورله دومره غټه مرتبه ورکړې ده؟ ځکه ورله مرتبه ورکړې ده چې طاهر لالا به د غریبانانو په دک درد کې شاملېدو، نو ځکه ورته د خلکو د لالا لقب ورکړی دی. نن طاهر څه کوي ملګرو؟ هغه شومنټ کوي په دې روژې مبارکه میاشت کې چې څه وخت به داسې هم تیر شوی وي چې طاهر لالا به یو پیغام په داسې ویډیو ورکړی وي، په یو داسې دسترخوان باندې به ورکړی وي او په روژه کې به دا الفاظ مخې ته راوړي چې مه شیر کوئ داسې تصویران چې چېرته د غریبانانو زړه ته پرې تکلیف ورسي. نن طاهر لالا الله جل شانه وس ورکړی، الله پاک دې نصیب کړي، زموږ پښتون ورور دی. خو زه درته وایم چې هغه وخت رایاد که هغه ماضي را مخې ته که چې کله به تا داسې پیغامونه ورکول د غریبانانو دپاره، تا به مالداره خلکو ته دا یاد دهاني کوله چې په روژې مبارکه میاشت کې داسې ډېر خلک شته دی چې هغوی د یو قسم تلکارۍ سره روټۍ خوري. نو تاسو مهرباني وکئ چې د دسترخوان داسې تصویر چې په هغې باندې 100-150 قسم ترکاریانې پرتې وي، نو د داسې قسم دسترخوان تصویر مه شیر کوئ. نن هغه طاهر لالا څه کوي ملګرو؟ د هغه مخې ته چې کوم رزق پروت دی، د هغه مخې ته چې کوم خوراک پروت دی، نو چې دا په یو هوټل کې ټیکې 3 چې کوم د دې هوټل دی، نو په دغه هوټل کې چې دا خوراک کې د طاهر لالا مخې ته چې کوم پروت دی، نو کم از کم د 15,000 د 10,000 روپو خبره ده. په دغه 10-15,000 روپۍ باندې به څه شوی وي ملګرو؟ د ډېرو خلکو دسترخوانونه به پې آباد شوي وي. اوس راځئ هغه ویډیو وګورئ. ویډیو تاسو وکته ملګرو، دوه واړه ماشومان چې هغه د یو هوټل مخې ته ناست دي، په لاس کې ورسره د کباړ بوجۍ ده او څه ده چې ناست دي هغه څه دي ملګرو؟ سجي. د هغې سجۍ هغه لرګي نه، د هغه سجۍ چې کوم پوستکي پاتې شوي دي په هغه چوکه پسې هغه راخلي او خوري. وایي څوک یې دیدن پسې ړندېږي او څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي. الله دې نصیب که طاهر لالا، خو کار دې ډېر بېتولې کړی دی، ډېر بې اندازې غلط کار دې کړی دی. ځکه دا هغه غریبانان دي چې د دوی درد تا محسوس کړی و، دا هغه غریبانان دي چې د دې هر یو دروازې له تتلی وي. آیا د دې سوشل ورکینګ دا مقصد دی چې زه به فالوور پیدا کړم، زه به لایک پیدا کړم، زما به یو پهچان وي، هغه پهچان چې د غریب سړي په نوم باندې پیدا کړم، د غریب عوامو په نوم باندې پیدا کړم او بیا ځان له هوټل وکړم، یو پهچان وي او هغه د غریب چې کوم خدمت دی هغه پرېږدم، بیا په هوټل کې بیزي شم. هغه جنید چې تا راوچت کو، نن هغه جنید څه شو؟ نن د هغه جنید تپوس ولې نشته؟ پښتنو تاسو ته هم وایم، نن هغه جنید تپوس تاسو کړی دی چې هغه جنید په کوم حالات باندې دی؟ ولې چې د کوم ورځ نه د جنید په دیره کې جګړه وشوه، نو پښتنو طاهر لالا کو او جنید یې راواغستو، هغه ته هغه قسم کنځل وکړل چې هغه چاله په خوله هم نه ورځي. نن به هغه جنید په کوم حالات کې وي؟ هغه معذوره، د هغه خپې راغونډې، د هغه لاس راغونډ. نن طاهر لالا چې دا کومې مزې کوي دا به د چا په سر باندې کوي. نو ستا چې څومره مال حال دی، دولت دی، الله دې نصیب کړه. زموږ پښتون ورور یې، موږ در باندې خوشحالېږو، خفه کېږو د باندې نه، خو دغه خپل دولت سره سره چې څنګه د مخکې د غریبانانو درشلې ټکولې او ورله بتلې او ځان به دې ورله رسو، نو خیر دی. د یو غریب اوازو سره په یو میاشت کې یو پروګرام کوه، یو هغه پروګرام په دې سوچ باندې، په دې نیت باندې چې د دې غریب کورنۍ الله جل شانه هغه سیستم برابر کړي زما د اواز په ذریعه. داسې نه چې د جنید اواز هم اوچت کو، خپل سیستم هم برابر شو، د جنید سیستم هغه ته کنځل شروع شو. تاسو څه وایئ؟ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم یې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.